ورحمة الله وبرکاته. جمشید بھائی دا خو بنیز دی چې ناست دی دلته او ورسره دا تر زما دا شیډ جوړ کړی دا هم بنیز دی، دا خرګوش ناست دی او دلته دا یو کوچنی بنی دی نه. نو دا تر شیډ ما جوړ کړی په دې کې کیاریان وې مخکې دلته پر دې ځای باندې دا یوه کیاري دغه تر زما بنده کړې ده په خښتو باندې. دې کې هم دې ټرای کړې ده د سروې جوړېدو خو ناکام سوي دي. بیا دې بله کیاري دلته جوړه سوې ده دغه کې دې کامیابه سوي دي، سروې یې جوړ کړی دي او ورسره دلته ما ډبه ایښې وه د بچیانو دپاره، لیکن دلته یې بچیان نه دي کړي، میاشت یې پوره سوله. زما خیال دا دی چې بچیان یې دلته کړي دي. دا ګوره دا خرګوشني په سروي کې دننه ده. بیا چې دلته کمې خښتې پرتې وې اضافي ما را لرې کړلې چې لار جوړه سي نه. دا خرګوش دی او ورسره خرګوشني دننه ده، لږ لږ ښکاره کېږي. دا خښتې بیا ما را لرې کړلې دا خښتې چې کومې پرتې دي ما ویل چې لار اسانه سي نه، لار جوړه سي. دا خرګوشني هم اوس راووتله، دا ګوره دا ما د دې ویښتان هم کوچني کړي دي، ویښتان مې ټریم کړي دي، ګرمي ده دلته ډېره. الله دې تا ته جزای خیر درکړي. دا ګوره دا ترز تنکې ټولوي خاشې او کوشش کوي چې دننه یې ویسي نه. دا ګوره دا تنکې ټولوي او کوشش کوي چې دا تنکې راواخلي دننه یې ویسي. دا ګوره دا زما خیال په دې سروي کې دننه د دې بچیان دي. الله دې تا ته جزای خیر درکړي. دا ګوره دا ګرده ټولوي او دننه یې وړي. زما خیال لاره ماره کېږدي یا یو نسټ جوړوي، کونسله چې ورته وایي.